الرحمن الرحیم. زه انتهایی ستاسو د اول شکریه ادا کوم او بیا دا یو خبره کوم چې نن تاسو وکتل چې د پاکستان مسلم لیگ نون ته جماعت علما اسلام او ته چکزی کم او ته شیرپاو کم خلک چې راوتي دي د عوام چې کم سمندر نه ناوته دی په نشاط چوک کې دا ته د نااهله ګورنمنت خلاف راوته دی. تاسو کته شي چې هغه چې کم د ملک باندې مسلط شوی دي کم مهنګای چې دا کته بجلی په بیلونو کې دا کته ګیس په بیلونو کې دا کاغه ته و نن تواسا چې کم حساب کتاب دی 1000 روپۍ 1100 روپۍ هغه خپل بل لاوړي نو ان شاء الله تعالی ته پی ډی ایم دا کم دغه چې دا دغه شانتي او په یو قوت ولاړی او چې کله هو زموږ مشران موږ ته کار لا کو نو موږ ان شاء الله تعالی حاضر یو لبیک به او دو دفعه 144 لګولې دا موږ یو پوره من احتجاج کوو که پرس کا ته زموږ سره تعاون ونه شو ان شاء الله تعالی موږ برپور بیا موږ راځو موږ صرف خپل مشرانو ته आवाज پته مې وږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ چې کومه جلسه ده دا موږ د پاکستان د بقا د پاکستان د بچاو او د غریب خلکو یو اواز دی چې هغه کومه مهنګایي نن روانه ده او دا چې څومره غریب او مزدورکار خلک او بیا چې څومره میډل طبقه خلک وو هغه ټول د خپلو بچو دپاره د رزق د هغې دپاره د سکول پیسونو د هغې دپاره د جامې د اغوستو د هغې نه وتلي دي ځکه چې دومره مشکلات په دې ملک کې دي چې کله د دې حکومت راغلی نو ډالر کم ځای ته ورسېږي او قرضداري کم ځای ته لاړه دا ملک کم خواته لاړو نو ټول خلک چې دی نن په دې مشکلات کې دي. نن چې کم دا د پی ډي ایم دا جلسه چې وه کم چې د احتجاجي کیمپونه وو نو په هغې کې زموږ ټولو پارټیانو مرګتیا وکړه ټول خلک راوتلی دی او شاید نن تاسو وینئ چې د عوام په څومره ګڼ تعداد کې راغلی دی نو دا د ملک نه د دې هغه خلکو زغلول دي کم چې په دې ملک باندې مسلط کړی شوي دي او موږ دا غواړو چې یاره دا خلک څومره زر د دې ملک نه لاړل دا ملک بچ کړي. نننۍ جلسه یقینا موږ د دې قوم سره د اظهار یکجهتۍ دپاره کړې وه چې کوم ظلم روان دی کومه مهنګایي روانه ده په دې ملک کې هر 15 ورځې بعد نوی نوی بجټ دی نوی نوی بم راتاویږي کله د پیټرولو په شکل کې کله د وړو په شکل کې کله د غوړو په شکل کې. موږ وایو چې یاره زموږ دا غریبانان دي په سکون باندې موږ وایو چې دا ګراني دې کنټرول کړی شي خو دا به څوک کنټرول کوي دې دپاره معیشت ټیم پکار دی حکومت پکار دی حکومت نوم شته شته نو دا کم چې راغلي دي دا سلیکټ دي دا پوهېږي نو دې نه مخکې حکومتونه شوي دي هغو د عوامو سره ډېر په ریلیف چلیدلي دي که په ملک کې ګراني راغلي هم ده خو هغو عوامو له ریلیف ورکړی دی او په عوامو باندې دا به ما نه درته وکړي چې په یو میاشت کې 100 روپۍ پیټرول ګران کړي دي ډالر یې دومره 50 روپۍ ګران کړی سره زر ګران کړي دا چل خو موږ چېرته نه ولیدلی نو موږ وایو چې داسې ټیم ته د ملک په حواله شي چې هغه د ملک په چلولو باندې کم از کم پوهېږي دا ملک چلولی شي او دا غریب ته ریلیف ورکولی شي. نن غریب چونکه ډېر زیات په تکلیف کې دی نو پکار دا ده چې دا عمران خان صاحب په خپله استعفا ورکړي ځکه چې دا عمل چلول د کار نه دی او که استعفا نه ورکوي نو دغه شان احتجاجونه به سټارټ دي بیا به انشاءالله موږ اسلام آباد ته لانګ مارچ کوو اسلام آباد به بلاک کوو او دا به دی په زور باندې د کرسۍ لر کوو. وایم چې الحمدلله د کمې جذبې سره چې کم خلک راوتی دی دا جذبه د دوی دا محنت دا شوق چې دی دا به بې ځایه نه ځي او دا کم عذاب په شکل کې چې کم حکمران په دې ملک باندې مسلط دی الله پاک به د دې حکمران نه دا ملک خلاصوي ځکه چې نن غریب سړی که یو طرف ته تاسو وګورئ خپلو بچو له د روټۍ په مشکلاتو کې نو بل طرف ته که د چا مریضان په کور کې مشران ناست دي نو هغو له د دوایي په شکل کې دوایي څوک نشي اخیستی که دغسې تاسو د بجلی بیل ته وګورئ د ګیس بیل ته وګورئ د خلکو نورو اخراجات نو د هر انسان ژوند چې دی هغه ډېر زیات تنګ شوی دی او هر انسان په تکلیف کې دی. نن د هغې زنده مثال دا دی چې دا دونه خلک په شوق سره راوتی دی او دې غرمو ته او دې تکلیف ته ولاړ دي باوجود د دې چې د مهنګایي په دور کې خپلې کرایانې ورکړي دي او راغلي دي په مینګوره کې احتجاج کوي نو زه وایم چې انشاءالله دا احتجاج به دغسې جاري تر هغه وخته پورې چې څو پورې دا ګن چې دی دا دې ملک ختم شي.